ګور ورته دي شرطازي وای الحمدلله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. بسم الله نه بعد حمد ذکر کوي. حمد خو اوس مو ویل چې حمد دا د الله تعظیم ته وایي. التعظیم دی الله په صفات وي. صفات ته الله کله صفات ثبوتی وي کله صفات سلبی وي. صفات ثبوتی معنی صفات وجودی. ایو صفات سلبی ده په معنا د سلب العیوب والنقائص. الله نه عیبونه سلب بیانوي، الله نه نقایص سلب بیانوي. نو حمد دی الله تعظیم په صفات ثبوتی وي کای په صفات سلبی وي. لله حمد مختص ته الله سره. دې باز شارع به خپل کوي چې حمد ولی مختص الله سره. شارع خپل وای چې دا داسې دعوه ده چې دا مال برهان ده. داسې دعوه ده چې مشتمل ده په برهان قطعی. ولا يخفى لطفه. دا یو لطیفه خبر ده. لطیفه معنی ډیره باریکی ده چې ته داسې دعوه وکې چې دعوه په خپله مشتمله په دلیل. دا ډیره لطیفه خبر ده ځکه ضرورت نه کنه دلیل بیانول ته چې ته ځان له دلیل بیان. دا ضرورت نه. دا چې الحمدلله دا دعوه ده چې مشتمله ده په برهان خپله. نو دا دعوه شوه د حصر چې حمد الله سره منحصر ده. وجه دا ده چې برهان ورسره ده کنه. برهان کم ده. برهان دا ده چې الله داسې ذات ته وایي چې د ټولو کمالاتو مجمع ده. حمد خو په کمالاتو بیانېږي. ټول کمالات الله سره دي. نو حمد الله سره منحصر. مخلوق کې کمالات نشته بی ذات. ټول مخلوق که فرشتي دي که انسانان دي که انبیاء علیهم السلام دي اولیاء دي چې هر څوک دي چا کې کمال ذاتی نشته. ځکه له سره ونه بیا نه فرشتي وي بیا الله پیدا کړي بیا کمال ورکړي. له سره انبیاء علیهم السلام ونه بیا الله پیدا کړي بیا کمالات ورکړي. نو چا سره خپل کمال نشته سوا د یو الله نه. نو کمالات ټول الله سره منحصر. حمد خو په کلام حمد خو تعظیم ته وایي په کمالاتو چې ته تعظیم کې کمالاتو له وجې. کمالات تعظیمات الله سره خاص. نو حمد الله سره خاص. نو دا دعوه ده الحمدلله د حصر چې ټول حمدونه الله سره خاص دي. ټول تعظیمونه الله سره خاص دي. خدا سي دعوه د حصر ده ببینه و برهان. برهان ور سره پروت ده. ځکه حمد الله ته ثابت کړی ده او الله جامع الکمالات ته. اچھا سره چې کمالي اعلی یک تعظیم نو الله لا یک تعظیم نه. ځکه کمالات د سره دي. صفات ثبوتی د سره دي. صفات سلبی د سره دي. ټول کمالات الله سره دي. مخلوق سره خو سره کمال شتان کده بلا عرض ده. یعنی الله ور دي لسره د مخلوق وجود نه بیا صفات خو خود نه. نو دا باس خارج کوي. الذي هدانا سواء الطريق دا موصول مع صله ده. دا صفت ته دی الله. الذي موصول هدانا فعل نائب مفعول اول سواء الطريق مفعول ثاني. موصول سره دی مفعول سره فعل سره دواړه مفعولن نه. صله دی الذي موصول. موصول سره صله نه صفت ته الله. الحمدلله موصول سره صفت نه خبر دی الحمد مبتدا. مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه لفظا انشاء مانن. ځکه لفظ پیدا خبریه ده مبتدا خبر معنا کی انشاء ده. ځکه معنی اظهار التعظیم ده. اخبار نه ده چې ته حکایت کې نه نه اظهار کې تعظیم.
او دا د الله عبادت ته عبادت انشاءات نه حکایات نه ته چې عبادت کې مونږ کې دا انشاء ده کنه یعنی اظهار د تعظیم کې دا څنګه چې حکایت نه تعظیم کې ذکرونه ټول سبحان الله الحمدلله الله اکبر ټول انشاءات دي یعنی اظهار د تعظیم کې دا څنګه چې حکایت نه تعظیم کې نو دا لفظن خبریه ده مبتدا خبر دي په معنا کې انشاء ده ځکه معنی اظهار د تعظیم ده نه چې حکایت ده الذي هدانا الله هغه ذات ته هدانا سوا طریق چې موږ ته خودلې ده سوا طریق المستوی هغه طریقه لار المستوی چې استوا والا ده برابر لار ده دا برابر لار چاته وي لا انخفاض فی ولا ارتفاع چې نه کته یا نه بری دې ته برابر لار وي نو سوا طریق په معنی طریق مستوی سره ده شارع به باس کوي طریق مستوی هغه لارې ته وي لا انخفاض فی ولا ارتفاع چې نه کته نه بری یوا ان کګي دوا مقصود ته رسیدلی علی طریق الاختصار درې څلور دې طریق مستوی وي برابر لار ته وي چې نه کته یا نه بره دوا یو بل دا چې انحنا پکې نه کګه نه مقصود نه دوا درې څلورم دا چې دا چې لاري چې مقصود ته رسیدلی علی طریق الاختصار مختصری طریقې سره تا مقصد ته رسي پیدا ته وایي طریق مستوی لکه دلته دیوال باندې دوه نقطې وکړي یوه نقطه دا یوه دا اوس یوې نقطې نه سیده خط وباسي دې ته دا خط مستقیم دا طریق مستوی ده دا مستوی لار ده مستوی څه معنا لا انخفاض فی ولا ارتفاع نه کته دا نه بره ده سیده د یوې نقطې نه بلې ته رسي یوه ولا انحنا کګا نه ده کګا خو نه ده کګا خو دا ده دا خو سیده خط شد داسې چې دا کوږ ده داسې دا کوږ ده چې سیده دی بیجی ته دا کوږ نه ده نه کته نه بره نه انحنا یې پکې هم مقصود ته رسیدلی علی طریق الاختصار مقصد ته د مختصر طریقې رسي نو دې دینه چې دې ته رسي دا خو نه لږ ځای ده چې داسې ودې به اوږده ده چې داسې ودې اوږده ده دې ته وایي طریق مستوی ادانا سوا طریق الله مونږ ته ښودلې ده طریق مستوی خلاص شو وجعل لنا التوفيق خير رفيق وجعل التوفيق خير رفيق لنا الله ګرځولې د توفیق په معنا د استطاعت سره ده استطاعت په معنا د قدرت سره ده قدرت دوه معنی دي یو قدرت متوهمه یو قدرت مستجمعه لجميع شرایط التاثیر حسامی کتاب دی یو داسې قدرت ته چې دا متوهمي توهم دا معنا چې ته په وهم کې ځان قادر ګڼې پدې چې زه دا کوښ ادا مدار د تکلیف ته ور موږ او داس کوو مونږ کوو دا ټول قدرت متوهمه باندې بنا ده نو هتا سره هیڅ اختیار نشته په تزړه کې وایي چې زه بس او داس کوای شم بیا وکړه دا الله فیض وکړي بیا تزړه کې وایي چې زه مونږ کوای شم بیا درېږي ته نه دا درېدا او دا ولاړه دا الله پیدا کوي تا اوس کې هو نشته ته علم نشته کنه مثال مالاس حرکت کې دا مادي علم نشته چې دا ولې کوي چې کوم ډېر خرچې راځي دا رګونه به څوک یو طرف ته منډې وي څوک بل طرف ته وینه به پکې اخوا دې خوا ځي هډوکي به پکې حرکت کوي رګونه به حرکت کوي دا هېڅ چیش علم ماته نشته نه تا ته شته نو چې علم دی نه ده خو خالق یې نه کنه چې ته خالق تی وشي خو پسې چې علم خو دی کنه اته خو علم نشته چې علم دی نشته خالق نه نو دا الله پیدا کوي نه اته به اراده کوي ته وایې چې زه لاس برکوم بس برش پیدا کوي الله ځکه الله په عالم ده الله یې خالق ده نه ته په عالم په یو جزء نه عالم مثال ته خولې باندې خبرې کوي ته هیڅ علم نشته چې دا ما جبه خبرې ولې کوي علم دې نشته چې کوي ولې فضل دې نه چې ته به الله پیدا کوي خو هغه شی چې ته علم یې کنه مثال دماغو کې دا تصورات راځي تصدیقات راځي
خبره دي نو تا ته علم شي دا ولې راځي دا څنګه راځي هیڅ پته نه ته لګي یوې ذرې پته تا ته نه لګي چې دا راځي ولې او دا څنګه راځي خو ته په دې تصدیق وکړه چې دی خالق الله ده چې ما ته علم نشته زه خالق څنګه شم دیو جنا توفیق یو معنا توفیق قدرت ته قدرت نه یو قدرت متوهمه ده چې ته په وهم کې ځان قادر غاڼې په دې چې دا زه کوای بس دې وجه ته الله مکلف کړی بس ته وهم کې وای زاو داس کوای شم بس دا خدای تر باندې وکي ته وهم کې وای چې زه موږ کوم باینه لاسونه دیم زی غوګونو ته یا دلته اون ټینګيږي یا خپل چلیا اچلېږي خو ته ځل کې وای چې زه کوای شم کنه په وهم کې وای چې زه کوای شم بس الله پیدا کړي دا قدرت متوهمه ده ایو قدرت مستجمعه ده لجميع شرایط التاثیر هغه قدرت ته چې ټول چې د تاثیر کوي په معلول کې هغه ټول شرایط ورسره وي دې ته وایي قدرت مستجمعه لجميع شرایط التاثیر لکه ته مونږ کې کنه اتر اخیره ورسه السلام واړه دا اوس قدرت مستجمعه ده ځکه خو ته هغه ټول قدرت الله جمع کتا کې چې هغه سره مونږ پوره کیږي دا قدرت مستجمعه ده حج ته کیا الله ټول قدرتونه اته ټول اسباب برابر کی اتلاړ شي او توافونه وکي عرفات تلاړ شي وغیرہ ټول ضرورت پوره کی دی نه دا داسې قدرت ته المستجمع قدرت مستجمعه د جميع شرایط تاثیر ټول شرایط تاثیر راغله پس ته حج وک چې ټول شرایط تاثیر نه وي خو نه کېده طواف تاثیر نه وي طواف طاقت نه وي بل نه وي بل نه وي چې ته حج کولای شو دا قدرت متوهمه ده یو قدرت مستجمعه ده دا وایي دلته جعل التوفیق لنا خیر رفیق الله غذات ته چې ګرځولای د الله نه ګرځولای د توفیق الله خیر رفیق لنا خمل ګره مونږ سره لا لغیرنا بل چا پر دا خیر رفیق نه ده خمل ګره نه ده ځکه يهود دي نسوارا دي هندوان دي سیکان دي یو سره توفیق ستا خو خیر رفیق نه ده خمل ګره نه ده هغه توفیق په بل روان کړ قدرت ور سره او قدرت په بل طرف روان کړ کافر شو مونږ پر الله توفیق خمل ګره ګرځول ده ځکه مونږه صحیح لارې ته برابر کړیو د توفیق وجعل التوفیق الله ګرځول توفیق خیر رفیق لنا خمل ګره مونږ پر لا لغیرنا بل چا پر دا خمل ګره نه نو التوفیق دا مفعول اول ده خیر رفیق لنا دا مفعول ثانی ده اوس په دې اعتراض ده دا چې دا خیر رفیق دا خو ذاتیات دي توفیق نه ده دا خو دي توفیق جز ده ذاتی ده لکه ته انسان کنه ته نه حیوان جز ده ته نه ناطق جز ده انسان به د حیوان نه کنه انسان به د ناطق نه دا اجزا دي انسان دا چې دا خیر رفیق څه دا خو جز دي توفیق ده توفیق وایي هغه قدرت ته چې خمل ګرای توفیق وایي قدرت ته چې تا پر خمل ګرای ځکه چې قدرت الله درک خدا خمل ګرای شي نو خیر رفیق دا خو دی قدرت ذاتیات نه ده دا خو دی توفیق ذاتیات نه ده لکه ناطق دی انسان ذاتیات نه ده قاعده دا چې ذات ذاتی من کې جعل نه متخلل ویلا لازم شي مجهولیت ذاتی و طالبات مجهولیت ذاتی چاته وای چې ته جز کل ثابت کې جعل پیلت دا غلطی دې ته مجهولیت ذاتی وای مجهولیت ذاتی دا ونه چې جز کل ثابت کې ذاتی ذات ثابت کې ذاتی معنی جز ذات معنی کل ذاتی ذات ثابت کې جز کل ثابت کې پیلت دې ته مجهولیت ذاتی وای دا جایز نه ده ولې جایز نه ده ځکه چې یو شی جزء کلی نو ثبوت ته جز کل ته واجب ده ځکه کل به جزء نه کنه نو ثبوت ته جز کل ته واجب ده چې ته په علت ثابت یا نو ممکن شه ځکه علت باندې هغه شی ثابتېږي چې ممکن لکه ډوډۍ یو لاس ته یعنی دا خو ته بدن نه جز ده نو دا په علت نه ثابتېږي
کل وای تمام اجزا ہوتا کل پر وجود به د اجزاونه نشته نو کل چونکه وای تمام اجزا ہوتا نو جز ثابتول کل ته دا واجب دی ځکه دا په عین کل کې معتبر ده کل وجود به د جز نه جایز نه ده نو ثبوت جز کل ته واجب چې تی په علت ثابت یا بیا هم ممکن شه نو لازم شه قلب دی واجب بالممکن والتالي باطل دې ته مجعولیت ذاتی وای مجعولیت ذاتی یعنی مخلوقیت ذاتی یعنی یو شی ذاتی وی جزئی بلنا کل جزئی دا ذات ذاتی شو اته د دې مجعولیت وکي یعنی خلق وکي په علت ثابت کې دا غلط ده ځکه ثبوت جز کل ته واجب ده ځکه کل وای اجزا ہوتا کل پر تصور نشته به د اجزاونه نو کل هو وای اجزا ہوتا نو ثبوت جز کل ته واجب ده ذات ته کل کی جز معتبر ده اچھا ته په علت ثابت یا په جعل له ممکن شه نو لازم شه قلب دی واجب بالممکن والتالي باطل دیو چې مجعولیت ذاتی باطل ده او دلته داسې معترض اعتراض کوي چې لکه توای جعل التوفیق خیر رفیق نو توفیق مفعول اول ده خیر رفیق مفعول ثانی ده او مفعول ثانی او مفعول اول من کې جعل متخلل ده ګرځول د الله توفیق خمل غره مفعول ثانی مفعول اول ته ثابت په جعل نو دلته خیر رفیق ثابت څه توفیق ته په جعل سره دې خبره چې خیر رفیق دا خو توفیق نه جز ده ذاتی ده نو تا ذاتی ثابت که ذات ته په جعل دې ته مجعولیت ذاتی وای والتالي باطل ځکه چې ذاتی ذات ته واجب الثبوت ده ځکه ذات پر نشته تعقب به د ذاتی نه واجب ده چې ته په جعل ثابت ده هغه ممکن شه بیا خدا مانه چې دا نو ور پر ضروري ما په جعل ورته ثابت نو لازم شه قلب دی واجب بالممکن والتالي باطل جواب دا چې نه دا لنا نه ده اچھا جعل لنا توفیق خیر رفیق دا لنا رفیق سره متعلق اصل کې داسته جعل التوفیق خیر رفیق لنا لا لغیرنا الله ګرځولې د توفیق خمل ګره مونږ پاره چې مؤمنان مسلمان دي لا لغیرنا يهود نصارا پرنده خمل ګره نه ده یو ته خو ښه نتیجه نه کړور توفیق مونږ ته ښه نتیجه راکړه دا لنا رفیق سره متعلق اوس مجعولیت ذاتی نه راځي ولې ځکه ټیک توفیق نه خیر رفیق جز ده خو یو خیر رفیق لنا ده دا خو نه ده جز توفیق کې خیر رفیق جز ده ځکه توفیق دغه ته وایي کنه قدرت ته وایي چې خدای په قدرت مستجمع یا قدرت متوهمه دا توفیق دا توفیق ده نو دې کې خیر رفیق ده پکې جز ده دا په خیر توفیق کې معتبر ده چې دا خمل ګره ده لنا ټکای نشته پکې عدل ته لنا رفیق سره متعلق یا دا خیر رفیق کې لنا شه نو دا نه د جز د توفیق نو که په جعل ثابت شه خیر رفیق توفیق ته دا نه د مجعولیت ذاتی بلکې دا مجعولیت عارضی ده ا مجعولیت عارضی چاته وي چې وارث ثابت کې معروض ده په جعل نو وارث خو خامخا مجعول ته ثابت په جعل ځکه چې وارث خو په مجعول کې نه معتبر انا خو چا اجزا نه کنه هغه وارث پردي شي یعنی نو پردا شي چې پردي ته ثابت ده خو خامخا په جعل به ثابت ده یو ذاتیات دي ذاتیات خو نه ذاتی ذات کې معتبري هغه وجود ثبوت ذاتیات ذات ته واجبي ایو وارث نه وارث خو نه واجب ثبوت نو که په جعل ثابت کی خبره نه ده نه دلته چونکه لنا رفیق سره متعلق ده نو داسته جعل توفیق خیر رفیق لنا نو خیر رفیق لنا دا نه د جز توفیق توفیق ته ثابت ک په جعل وذالک جائز نور تفصیل بیان دي دا کوي شرکای تازیب والا بس دې دا ته وګوره شرط تازیب الحمدلله افتتاح كتابه بحمد الله بعد التسمية اتباعا بخير الكلام واقتداء بحديث خير الانام عليه وعلى آله الصلاة والسلام دا
شاری یزدی الحمدلله راوړلو پر وجه وای ذات ته الحمدلله کې کلام نه کوي دی الحمدلله جمله کې کلام هغه موږ مخکې وکړ جمله باندې باس نه کوي جمله په اعتبار څه چې الحمدلله واغله نو دا جمله خبریه ده لفظاً ځکه مبتدا خبر دی انشاء د مانن ځکه معنا په اعتبار سره الحمدلله معنا اظهار التعظیم دی الله دی تعظیم اظهار ده مؤمنینو ته لګیا ده کنه مؤمنینو ته خو اخبار نه ورکیږي چې دا اخبار ورکړي مؤمنین خو خبر دي خو خالی اظهار دی تعظیم کوي چې الحمدلله ټول تعظیمات الله پر دي نو چونکې دا اظهار دی تعظیم کوي انشاء ده مؤمنینو ته اخبار نه ورکیږي مؤمنین خبر دي ټول مؤمنان خبر دي الحمدلله نه چې حمد الله سره خاص نو په دې نه کوي باس نو دا جمله انشائیه ده مانن لفظاً دا خبریه ده مقصود ته نه اظهار التعظیم ده او دا جایز ده چې الحمدلله کې الف لام جنسی وي په دا قضیه طبیعي قضیه طبیعي څه ته وایي چې موضوع نفس مایت به د انتباه کله الافراد نه افراد زمن کې نه خالی نفس مایت نه الحمدلله ان نفس مایت ته حمد الله پر ده او مایت پر وجود به د افرادونه خو نه چې ته مایت ته حمد پیدا کې چیرته پیدا کې خو افراد زمن کې به د افرادونه مایت مبهمي نه الحمدلله قضیه طبیعي ده موضوع پکې نفس مایت ته چې الحمد دا قضیه طبیعي معنی دا ده چې مایت ته حمد الله سره خاص ده چې په زمن د هر فرد کې وي مایت پر وجود به د افرادونه نه چې هر فردی د په زمن کې مایت ته حمد پروت ده لکه انسان دا مایت ته دا په زمن د افرادو کې ده تا زمن کې ده ما زمن کې ده د زمن کې دا قضیه طبیعه شو موضوع مایت اوس په دې سوال و دفع سائل سوال کې سره کدا څنګه قضیه ده الحمد څنګه مبتدا ده لله خبر ده حالانکه قاعده ده چې مبتدا ذاتی خبر هو وصفي حضرت هو مبتدا وصف ته خبر ذات ته لله دا څنګه قضیه ده دا څنګه جمله ده چې شرط په جمله کې دا ده چې مبتدا به ذاتی خبر به وصفي حضرت خو مبتدا وصف ته چې حمد ده خبر ذات ته چې لله ده نو لازم څه حمل د ذات په وصف دا جایز نه ده ځکه حمل تقاضا د احتیاط کوي وصف په وجود ذات نه موجودېږي وصف خو خپله تابع ده هغه په وجود باندې ذات چېرته موجود شي جواب دا دی چې لکه دا قضیه طبیعه ده موضوع نفس مایت ده دا خو پسه مبتدا وصف یا که حمد مونږ کو معنا مصدری اخسته معنا مصدری ستودن نو معنا مصدری انتزاعي وي ستاینه اینه تازه تراله ستاینه دا انتزاعي شای مفهومي یو مفهومي معنی انتزاعي خبره لکه دا ځین کې خوف راځي دا انتزاعي ده وهم راځي دا انتزاعي ده انتزاع دا معنی چې ذهن راخلي کش کوي انتزاعي کوي دا قضیه طبیعه ده او موضوع نفس ماهیت ده نه چې حمد په معنا مصدری سره ده چې ستودن ده هغه چې حمد په معنا مصدری واخلي چې ستودن ده وصف ده انتزاعي ده ذهن کېنچ کوي ستاینه دا قضیه طبیعه ده موضوع پکې نفس ماهیت ده ماهیت خارج کې موجود ده دا ماهیت ته حمد ماهیت پر وجود ده په خارج کې په زمن د افرادو کې ته د الله ته رکوع کې زه کوم سجده کوم دا د حمد افراد دي کنه دا د تعظیم افراد دي مونږ کورو جکو وغیرہ وغیرہ اعمال کو دا ټول د ماهیت الحمد افراد دي دا ماهیت ته کلی قضیه طبیعه ده موضوع حمد ماهیت ته د پر وجود په خارج کې د په زمن د افرادو کې نو لازم نشه حمل د وصف په ذات حمل د ذات په وصف بلکې حمل د وصف په ذات ته ځکه لله په معنی ثابت لله سره ده نو مبتدا هم ذات ته چې حمد ده مایت ته حمد خبر هم ذات مال وصف ته چې ثابت لله ځکه ثابت مشتق ته کنه اسم فاعل ده اسم فاعل ذات مال وصف ته ویل که ضارب
په معنا د ذات له ظرف. الحمدلله دا قضیه طبیعه شوه. یا ته دا معلومه دي که نه چې دا یا قضیه یا الف لام استغراقي دي، نو دا قضیه محصوره ده، موجبه کلیه ده. الحمدلله کل حمد لله، هر حمد الله پر ده. یا دا قضیه شخصیه ده، بنا په دې چې موضوع پکې شخص معین ده. قضیه شخصیه چاته وایي چې موضوع شخص معین لکه زیدون قائمون. داسې الحمدلله هم قضیه شخصیه ده په معنا د حمد خاص شخص. کوم حمد خاص چې الله خپل ځان پر خپل وایي، دا خاص شخص. برحال دا تاسو ته معلومه کیسې دي. افتتاح کتابو اوس علامه صاحب خارجي خبره کوي. خارجي خبره دا کوي چې لکه دا کتاب ته شروع کړه، کتاب د منطق ته، نو په کار راځي چې ته مسایل منطقي بیان کې کنه. کتاب تعلق خو علم سره ای علم د منطق ته، نو په کار ده چې مسایل د منطق بیان کې، ځکه علم عبارت ته مسایلو نه. نو کتاب منطق ته په کار د منطق مونږ ته بیان کې، علم عبارت ته مسایلو نه، په کار د مسایل منطقي بیان کې. حتی خدا کیسه کې الحمدلله همخ کې بسم الله ورته وایي، نو دی جواب کوي. دی وایي دی ځکه وایي چې دا د حدیث مبارک ابتدا اتباع کوي. حدیث خو تاسو ته معلوم ده یو، او د قرآن تابعداري کوي. ځکه قرآن عظیم شان کې بسم الله ذکر ده، الحمدلله ذکر ده په اول کې. دا شکر افتتاح کتابو بحمد الله، دا کتابو مفعول به ده. افتتاح کتابو په اول دی کتاب کې راوړه، دا ترجمه وکړه. افتتاح کتابو په اول دی کتاب کې راوړه بحمد الله، دی الله حمد. بعد تسمیته پس بسم الله نه، اول بسم الله حمد ورست. نو که دا افتتاح ثانی ده، اول خو بسم الله ده بیا حمد. اتبان دا علت افتتاح ده، مفعول له ده، مفعول له علتی کن لپاره د فعل. اتبان یو مفعول له و اقتدان بل، لوجه د تابعداري کولو. اتباع معنا تابعداري کول یعنی عمل کول. اتباع لوجه د عمل کولو بخیر الکلام، په خیر الکلام چې کلام نفسی ازلی ده چې قرآن ده. دوما مفعول له و اقتدان بل دې لپاره چې دا جان تابع کی به حدیث خیر الانام عمل کولو پاره، و اقتدان جان تابع کی به حدیث خیر الانام د عمل کولو په حدیث نبی مبارک خیر الانام چې دا بهترین د کائنات ده علیه و علی آله الصلاۃ والسلام. دې وجنه چې حدیث کې راځي تاسو معلوم دي دواړه حدیثه، تسمیه حدیث حمد حدیث. فین قلت حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیه والتحمید فکیف التوفیق. دا مې مخکې ته وکړه دا خبره، ما ته شرطازی به خپل کتاب کې وای سوال طریقه ودا سی وای چې لکه ته څنګه په حدیث عمل کې چې ته بسم الله الحمدلله مې راوړ چې په حدیث عمل وکړو. حدیثانو د ابتدا کې خود تعارض ده، دا صغرا. اچھا کې چې تعارضی توفیق پکې ممکن نه چې جمع کې دا کبرا. نتیجه دار الله چې حدیثان د ابتداو کې جمع ممکن نه ده چې ته جمع کې. ته څنګه دواړه باندې عمل کې چې مو بسم الله عمل کې حدیث باندې هم په الحمدلله عمل کې. اعتراض کې صغرا کبرا ته اشاره ده، دا صغرا ده. حاصل ده چې حدیث ته ابتدا د حمد، حدیث ته ابتدا د حمد کې تعارض ده، دا صغرا. دا د صغرا دلیل لاندې ورته ګوره. حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیه والتحمید، دا صغرا دلیل شو. حدیث ابتدا چې تاسو ابتدا کوو په زیبال نه مخکې، هر زیبال ابتدا چې کو هغې نه مخکې تاسو بسم الله الحمدلله راوړو. نو دا خو مروین روایت شوی ده فی کل من التسمیه والتحمید، په هر واحد د تسمیه حمد کې. فکیف التوفیق دا کبرا ته اشاره ده.
فکیف التوفیق چې په تسمیه کې او په حمد دواړو کې حدیث ته ابتدا مروي شو خو تعارض راغلی کنه فکیف التوفیق به څنګه جمع کړه متعارضین خو نه جمع کی حاصل دا شه چې حدیث ته تسمیه حمد کې تعارض ده چا کې چې تعارضي جمع ممکن نه نتیجه دراله چې حدیث تسمیه حمد باندې جمع ممکن نه ده چې ته په دې دواړو باندې عمل وکړي او دلیل دې صغرا دا شه مروین فی کل من التسمیه و تحمید ځکه حدیث دواړو کې راغلی ده تسمیه کې راغلی ده حمد کې راغلی ده فکیف التوفیق دا ممکن نه ده کې جمع تعارض ده پکې څنګه جمع ممکن نه ده ځکه دواړه متعارضین دي چې په یو عمل کې بل ساکت ګرځي ځکه حدیث ته تسمیه کې راځي چې ابتدا په تسمیه کو ابتدا معنی خدا ده چې مقدم په ټول معاده او په ټول معاده چې مقدم یا یوي نو دا معنی چې صرف تسمیه به مخکې کې نور به ورسته پاته کې نو حمد به ورسته پاتې حدیث ته حمد دا وای چې هر مرضی بعد چې ته شروع کې نو په حمد به شروع کې یعنی دا حمد به مقدمي په جميع معاده په ټول ما سوا اب بعضی ما سوا نه تسمیه ده نو په تسمیه به مقدمي نو چې په حمد عمل کې خو په تسمیه به بیان نه کې نو چې په هر یو عمل کې بل به پرېګ ده نو نشي جمع کېدای فکیف التوفیق نشي جمع کېدای دا صغرا دا کبرا ته اشاره قلت الابتداء في حديث التسميه محمول على الحقيقي وفي حديث التحميد على الاضافي او على العرفي او في كلمه على العرفي دا مشهور جواب ده چې نورانواري کوي بلې کوي حاصل دا چې ابتدا یو حقيقي ده حقيقي دا معنا چې ابتدا په حقيقي نه ده حقیقت لغوي ده حقیقت لغوي دا معنا چې لغت کې یو معنی نو یو ابتدا حقيقي ده لغوي چې لغت کې معنی لغوي ابتدا چاته وای دیته وای چې مقدمي په ټول معاده دا ابتدا حقيقي ده ایو ابتدا اضافي ده ابتدا اضافي عبارت ته دینا چې شای مقدمي په بعضه معاده ایو ابتدا عرفي ده ا دیته وای چې شای مقدمي په مقصد بس تعارض ختم ده تعارض پس بیا چې دواړو کې ابتدا حقيقي وي بیا ابتدا حقيقي دا معنی ده چې په ټول ما سوا مقدمي نو بسم الله په ټول ما سوا مقدمي نو په حمد بیا مخکې کې حمد باندې عمل ناراضي اچھا حمد باندې ابتدا کې دا په ټول ما سوا مقدمي نو په بسم الله به مقدمي بیا په بسم الله باندې عمل ناراضه دې کې تعارض ده چې دواړو کې ابتدا حقيقي وي اوس ونشته تعارض دواړو کې ابتدا حقيقي نه وای بلکې دا څه وای چې تسمیه کې ابتدا حقيقي وای حمد کې اضافي وای یو یا تسمیه کې ابتدا حقيقي وای حمد کې عرفي وای دوا یا تسمیه حمد دواړو کې ابتدا اضافي وای یا دواړو کې ابتدا عرفي وای یا یو کې عرفي بل کې اضافي یا یو کې اضافي بل کې عرفي د تعارض یو صورت ته هغه دا چې دواړو کې ابتدا حقيقي نو حقيقي ابتدا دې ته وایي چې په هر چا مخ کې نو چې په هر چا مخ کې کې نو تسمیه به په هر چا مخ کې کې نو حمد ورسته پاتې شو هغه ابتدا نه رااله حمد به په هر چا مخ کې کې به تسمیه ورسته پاتې شي به هغه عمل نه راغی اوس تعارض ټکر ده و دا څه نه کوم ما خو ته نور صورتونه شته تسمیه کې ابتدا کې دا په هر چا مخ کې په حمد کې اضافي ده په بازو به مخ کې یو پارچا مخ کې یو په بازو مخ کې دي کې خو هیڅ تعارض نشته نو بسم الله کې ابتدا کې دا پارچا مخ کې په حمد دی مخ کې کنه په حمد ابتدا راغلی ده ځکه حمد کې ابتدا اضافي وای په بازو مخ کې نو په بازو کو حمد مخ کې نو په تسمیه کې ابتدا کې دا پارچا مخ کې حمد سره تعارض نشته حمد باندې ابتدا نه ختمه ځکه حمد کې ابتدا معنا ده اگر که په حمد مخ کې ابتداء تسمیه باندې چې کیا په پارچا به مخ کې په حمد به مخ کې خو حمد ابتدا نه ختمه ځکه حمد کې ابتدا اضافي وای کنه په بازو ده یا تسمیه کې حقيقي ده او دغه کې حمد کې عرفي ده په مقصد مخ کې دوه جواب نو تسمیه کې ابتدا کې پارچا به مخ کې نو په حمد به مخ کې کا حمد والے ابتدا نه ختمه
ځکه حمد ابتدا عرفي ده په مقصد مخکې ده په مقصد خو په هر حال باندې مخکې ده که تسمیه په د مخکې دی که دوه جوابه اول کې حقیقي دوم کې اضافي اول کې حقیقي دوم کې عرفي دریم جواب ده اول دواړو کې اضافي دا درې جوابه دواړو کې عرفي څلور جوابه اول کې اضافي دوم کې عرفي پنځه جوابه اول کې عرفي دوم کې اضافي شپږ جوابه نور شته دا چې تسمیه کې لاړه تسمیه کې چې کومه ابتدا ده هغه ځای ابتدایي اضافي وای اول دوه خو دغه شو چې تسمیه کې حقیقي حمد کې اضافي دوم ده هغه کې حقیقي حمد کې عرفي دوه دریم ده دواړو کې اضافي بس دواړه په باز مخکې دي یو اضافي د تسمیه په بازو مخکې ده که په بازو خو مخکې ده تسمیه چې حمد باندې د مخکې هیڅ خبره نه بازو کې د حمدي حمد کې هم ابتدایي اضافي ده په بازو مخکې ده که په تسمیه نه وریسته دي که یا دواړو کې عرفي هغه اول کې عرفي دوم کې اضافي اول عرفي واخله هم په مقصد مخکې دوم اضافي ده په بازو مخکې د کې هیڅ ټکره نشته یو په مقصد مخکې ده بل په بازو مخکې ده دواړو کې نو دا شپږ جواب شو اول کې حقیقي دوم کې اضافي اول کې حقیقي دوم کې عرفي دواړو کې اضافي دواړو کې عرفي اول کې عرفي دوم کې اضافي اول کې اضافي دوم کې عرفي ذکر ویله قلت الابتداء فی حدیث التسمیه محمول نه لکېږي ابتدا په حدیث تسمیه کې دا محمول په حقیقي باندې ده لغوي حقیقت لغوي ده او فی حدیث التسمیه علی الاضافي په حدیث حمد کې دا محمول په اضافي باندې په بازو تقدیم ده او علی العرفي په مقصد مخکې او فی کملهم علی العرفي یا دواړو کې عرفي او فی کلهم علی الاضافي دواړو کې اضافي یا په اول کې اضافي دوم کې عرفي یا په دوم کې عرفي په اول کې عرفي دوم کې اضافي والحمد والثناء علی الجمیل بس خیر زين تدرس